واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. صدقت يا رب العالمين. دې صورت ته چې د څه د وجې نوم ورکولی شوی دی تسمیة الکل باسم الجز سورة الاحقاف. د څه د وجې چې د دې احقاف ټکي د وجې د ټول صورت ته څه ویلی شوی دی سورة الاحقاف. احقاف ویلی شي د شګو یو ډیري ته ټیلې ته ویلی شي چې شګې یو ځای کې ډېرې داسې راغونډې وي. نو په دغه ځای کې یو قوم اوسېده چې د شګو ډیرې هغې کې حضرت هود علیه السلام د هغې د قام نه مخکې خبره تېره شوې ده. حضرت هود علیه السلام څنګه چې عام نورو پیغمبرانو د الله د وحدانیت درس خپل امت له ورکوو دکه شانې د خپل امت له د الله د وحدانیت درس ورکو. خو چې څومره به هغه دعوت ورکو دومره به دي خنداګانې کولې، دومره به دي ورپسې هغه سختیانې زیاتولې. بیا حضرت هود علیه السلام چې کله دی له دعوت کې شدت پیدا که نور هم دعوت ورکو نو دی به ورله بیا وی چې بما تعیدونه ته راتګ وکړه موږ ته په هغه وعدې سره چې تا د عذاب وعده کړې ده. موږ ته دې وی چې په تا به عذاب راځي او اوس چې دی نو بیا دې په تبلیغ کې نور هم شدت شروع کړه، نور دې هم تبلیغ ډېر کړه. نه دا کیسې نه بس تا وی چې په تاسو به عذاب راځي، هغه عذاب را باندې زر راوله، الله هم دې بچ کړي. نو په جلدې سره نو الله رب العزت پې قحط سالي راوسته، تقریبا 3 کاله پې باران وغیره دار سبد شو. په دې کې هم دي توبه باسره او نور هم په کفر کې سختی شروع کړل. بیا پې الله رب العزت د دې څه خلک و هغې راغونډ کړل، ورته وی تاسو لاړ شئ، تاسو به په مکه معظمه کې زموږ دپاره سوال وکړئ، خپلې خو د بوتانو عبادت هم کوم خو چونکې دي خو تاسو ته ما ویلو چې دي به وي موږ دا خدایان چې دي دا خو هغه خدای ته وسیله ده، هغې ته وسیله ده. نو والله وی لاړ شي هلته به عبادت وکړې، بیا به د خدای نه سوال وکړې زموږ دپاره نو چې خدای را باندې باران وکړي. او دلته هم دي څه خپل رسوماتو له زور ورکړه. نو په دې کې بیا چې هغې هلته و دي ته څه دا وریځه ښکاره شوه، چې وریځه ورته ښکاره شوه نو الله رب العزت دې ګنوي دا چې دی څه شی دی دې نه به باران کېږي په موږ باندې، او ټول هغې ته راغونډ شو. هغې نه اواز هم وشو چې هېڅوک پکې مه پرېږده، ترمذي شریف کې حدیث دی. او د هغې سره دوی ټول هلاک شو. تقریبا 7 شپې او 8 ورځې تقریبا راځي چې دا په دې باندې مسلسل سخت سیلې او بارانونه دا پې وچلېده، د الله رب العزت د طرفه پې عذاب وچلېده او دومره مضبوطو که انه اعجاز نخل خاویه. قرآن وایي چې لکه دغه نه وي داسې ورته د کجورې دا تنې چې څنګه دومره مضبوط خلک او د یو څو میله به یې کس اوچت کو، لرې به خطا شوا کې به یو بل سره وجنګول، خو داسې پراته و لکه څنګه چې د کجورې دا تنې پراته یعنې دومره مضبوط خلک. خو الله رب العزت هلاک و تباه کړه. نو الله رب العزت اهل مکې ته وایي چې هغه خو مضبوطو په هر اعتبار سره نو چې هغه ما هلاک کړل نو تاسو سم شئ کني تاسو به بیا هلاک. دغه واقعه ده. الله فرمایي وذکر یاد کا اخا عاد اغرور د عادیانو ته، یاد کا غرور د عادیانو چې څوک حضرت هود علیه السلام. نو ګوره د قام په اعتبار سره ورورو دی د دې قومي د دې د قام نه نو ځکه ورته وي، یا بعضې وخت انسان د ملک د وجې د چا وایي چې یعنې برادران ملک وغیره، یا د انسانیت د وجې ته چاته ورور ویلی شي که هغه اگر که مذهب جدایي کافر وي وغیره. ما سره دا یو کس لګیا دی تقریبا د اسلامي یونیورسټۍ کې دی، سیک دی
نو اوس هغه سره واقع چې ته ورسره خبره کوې نو داسې خو ته هغه ته نه شي ویلی چې ته سلام خو هسې هم نه شي اچولی خو کیسه چلو بنده خو نور خو ورته داسې نه شي ویلی چې ته سیکه دا چل دی سیکه دا چل دی نو هغه سره باقاعده چې زه لګیا یم بای دا بای هغه بای هغه نو هغه په دې چل به ته دعوت چلې په دې چل او که ته چې دی نو بس غشې تیار کړي چې دا طرف به څوک راځي ورته یو شی ورولېسته به نو بیا نه ته دعوت ورکولی شو نه ښه کولی شو نه بد کوی هېڅ هم بیا نه شي کولی داسې نه دي پکار په طریقه باندې الله دې راله توفیق راکړي وذکر یاد کا عاد اغرور د عادیانو چې حضرت هود علیه السلام دی اس په هغه وخت کې انذرا چې د او يرول قومه خپل قوم لرا بالاحقاف په احقاف کې یعنی د شګو په غډيري سره وقد خلت النذر حالانکه دا ویره صرف د نه ورکړي او یقینا تیر شو ویره ورکون کې یعنی پیغمبران من بین یدیه روان دي د هود علیه السلام نه د نړوان دي د حضرت داوود علیه السلام نه د حضرت نوح علیه السلام نه رستو راځي د نړوان دي پیغمبران تیر شوی دي او شجره ترسي ومن خلفه او رستو دنا الله تعبدوا الا الله چې تاسو بندگی مکوئ د پیغمبرانو بسوي چې تاسو بندگی مکوئ الا الله مگر صرف د یو الله کوي د چا بندگی کوي مگر صرف د یو الله رب العزت بندگی کوي الله دې توفیق راکړي انی یقینا دې پیغمبر ولسوي انی یقینا ز اخاف یریګم علیکم پتاسو باندې عذاب یوم عظیم عذاب د ورځې د غلوینا عذاب د ورځې د غلوینا نو بای پیغمبر ورته وی خو دی پیغمبر پورې خندا کوله او دین چې دا ټول ادب دی الدین کله ادب دین ټول ادب د دې وجه د بعض خلک وي ما د خپل من ورته زموږ د کلی د خلکو نه باندې موسی داسي الکه تبه غنوي چرته شاګرد یادای لانکی داسي عالم بلوي یادای امام ابو حنیفه یادی ابو حنیفه داسي الکه لګ الفاظو کې خیال وکا مونږ چې وایو ګوره صحابي چې کله یادای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر وکړه نو صحابي عرض وکړه چاته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره کې چې چاله وکړه د الله رب العزت له رسول الله صلی الله علیه وسلم عرض وکړه چاته الله رب العزت ته دکشن نو ګوره دې کې خو فرق دی عرض التماس په حکم کې هو فرق شته معمولی تفاوت لري سره نو داسې خبره ده چې لږ د آدابونه بخیال انسان به د آداب خیال ساتي د عبدالماجد مغربي رحمه الله په باره کې راځي دا یو ډېر لوی صوفي بزرګ تیر شوی دی نو د سره یو کس هغه ور سره تعلق انسان دا چې خپل ملګری وي کل حزب بما لديهم فرحون انسان وي د چا عالم وي خو نور چا سره تعلق شو نو د ته یو ورځ وي چېرې تا سره مې تعلق ډېر زیات دی خدمت ته کومه دی چونکې صوفي مزاج خو سپیده خو راله راکه یو کتاب راته د فقې شروع کا یو کتاب راته پړاوه د فقې نو سپیده خو به راته هم حاصلېږي تا سره کینم پاسم خو سپیده خو به راکې که نه ده ورلوي چې صحیح ده عبدالماجد مغربي رحمه الله ورته کتاب شروع کو خدا صاحب تصوف بزرګ نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدار ډیر زیات کو ډیر زیات خبره نقطې د خیال وګ ډیر زیات دیدار به کو د رسول الله صلی الله علیه خو چې څنګه هغه ته کتاب شروع کو نو دیدار به بند شو د سره بیا دیدار د رسول الله صلی الله علیه وسلم نشو چې کله کتاب ختم ک دا غې نه پسې چې بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدار نو تاسو ته په خپل و چې ماته په خوب کې تاسو کو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عجیب کار داسې ولې د کتاب خبرې چې د تاسو د سنتو نه خلاف وي تاسو چې کوم شریعت راوړ دای نه خلاف وي چې تاسو په ما دومره وخت دیدار باندې ماته چې نه مولوی چې ولې وي ماته وای چې تا د بیا د بینه کار غسته زکه درته ما خپل دیدار بند کړی مارته چې څنګه وای ما ته وای چې په دې کتاب کې بدنورو مسلکونو نمونه راتله د امامانو او تاسو د امام نوم براته نو تا هغه سره چرتم رحمت الله علیه نبی تا دا نه وی چې امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی تا امام شافعی صاحب سردان وی چې رحمت الله علیه دغه شان د نور امامانو سره نو تا د آداب خیال نه ساتو د دې وجه درته ما خپل دیدار بند نو دا یعنی پر سنت واجب مستحب هیڅ نه دی صرف د آداب مسله ده خو دین ټول ادب دی نو ډیر زیات په خیال ساتو الله دې الله توفیق راکړي آداب به ډیر زیات خیال ساتو
قالو نو ویل دی اجئتنا آیا تا راتګ کړی دی موږ ته موږ ته راغلی د دې دپاره لتأفکنا لتصرفنا چې واړوي موږ له عن آلهتنا زموږ د خدایانو نه ته د دې دپاره راغلی چې موږ زموږ د خدایانو نه واړې نو فأتنا راشه موږ ته راتګ وکړه موږ ته بما په هغه پروګرام باندې بما په هغه عذاب باندې تعیدنا چې تا یې وعده کړې ده زموږ سره ان کنت که چرې ته من الصادقین د رښتونو نه پیغمبر ته وایي که ته رښتونی نو بس هغه عذاب خدای ته ووایه چې رایولي قال نو وویل ورله د پیغمبر حضرت هود علیه السلام انما العلم یقینا اختیار العذاب اختیار د عذاب چې د عند الله په نزد الله تعالی دی عذاب راوستل دا د بنده کار دی نه دا د چا کار دی د الله رب العزت الله دې موږ د خپل عذاب نه بچ کړي نو دی والله وی انما العلم عند الله نو یعنی اختیار د عذاب په نزد چا دی د الله رب العزت و ابلغکم په ما سدي او در رسول دی تاسو ته و ابلغکم او زه در رسوم تاسو ته ما هغه ارسلتو چې زه رالیږلی شویم به په هغې سره ولکنی لیکن زه اراکم وینم تاسو لره ته به دعوت ورکې ښه داسې نه ته څه پړ نه چې ته اوس یو کس چې دی نو ته هغه له دعوت ورکې او هغه نه مني او ته وایې چې نه که چې د جهنم نه مې راوچت کړی نه او د جنت منځ ته مې نه ویشتې که نه زه به د سړي زوی نه نو خدای شته کوي وولي دا ته کولی نه شي په دې ته مکلف نه پیغمبر وایي دا چې زه به صرف دعوت درکړم ته چاله ووایې به دا د دین خبره ده او ته بس په خدای موږ چې دی موږ دغه خبره ده چې ته را نقل در نقل را روانې زموږ د سند چې د بره نه وګورې ته په خدای یقین وکړه ته یو کس باندې خواري وکړه په خپل کور کې مور او پلار وي هغه ورله شته داسې دا تاسو به کیدای شي چا ته ناشنا ښکاري چې څوک به پکې کیدای شي خپل هم لګیایي د هغې خپل مور او پلار ورته وایي چې هلکه وایي ته به چې دی نو ته به مونځ ودس ته شپه ورځ نښتې ته سبقونو ته شپه ورځ نښتې ته شپه ورځ چې دی نو نوافلو ته به نښتې ته به شپه ورځ چې دی د دین کارونو ته نښتې نو که اکه بچې لوپر وي هغه چرس کی هغه نو هېڅ شي بیا به تا پسې نښتې چېرې دا چلې خو که اکه بچې سم شه بیا لاره ګودره دنه خطای چې زما ته لاسونه خو ووته د هغه شاعر کاري تاسو ته ما خبره کړې وه دې دی مونږ سره نږدې و بچو ته به جومات کې مونځ مه کوئ دلته کوئ بیا عمرانه مولیان قبضه کړي بیا دغه خبرې نه د دین لږ خیال ساتل پکار دي نو ته په خپل کور کې تلویز ابلیس وګوره نو هغه حافظان څنګه وي ګمراه کوي شیطان او مولیان څنګه کوي او پلانکي څنګه ستا به توبه ریان دریان بشي نو دا ټولې لارې دي کله به تا ته شیطان په یو شکل راځي کله په بل شکل کله په بل شکل الله دې معافي وکړي نو چې ځان سره بس دعوت چلول پکار دي خود جوخ پروګرام چلول پکار دی جهد محنت پکار دی نور کس چې دی نو هغه خو ته په دې مکلف نه بس ته ورته مینت کې نور چې اوس هغه خبره چې یو کس دې کې یو مشر نوم یې نه علم هغه چېرته خورشید پسې ماشوم راوستو نو هغه ورله وایي چې بهي دی خو لکه دا کوي یا کوي هغه ورته عزت کافر جوړم و عزت کافر جوړم وایي ته یې بس صرف کلاس ته پرېږده چې راځي بس باقي کې اوس نه کېږي خو دا چا خپل کاري دعوت چلول په موږ لازمي دی الله دې توفیق راکړي دعوت لازمي دی دعوت لازمي الله دې توفیق راکړي فلما نو هغه پیغمبر ورته وایي زه خو درته در رسوم هغه چې زه پرې رالیږلی شویم خو ولکني لیکن زه اراکم وینم تاسو لره قومن چې داسې قوم تجهلون چې د جهالت نه کار اخلي جاهلان یې زه درته سمه لار ښیم او تاسو په بله لار باندې روان یې زه درته نیغه لار ښیم او تاسو په غلطه لار روان یې الله رب العزت دې موږ د دا حالت نه بچ کړي فلما بصر کله راو چې دې ولیدل ولیدو عن اوس خو په دغه رایې که حدسالي پرې راله باران بند شو نو هر کله چې دي فلما بصر کله راو چې دي ولیدل عارضا وریځې لره یوه وریځ یې ولیده مستقبله چې را روانه وه اودیتهم د میدانونو د دوی طرف ته قالو نو ویل دي
هذا دا چې دی عارضون وریځه دا ممطرنا چې راوریدونکي ده په موږ باندې یا یعنی باران راوریدونکي دی په موږ باندې بل هو نو الله رب العزت والله څه فرمایي نه بل هو بلکې هو هذا دا چې دی دا وریځه چې ده ما هغه دی استعجلتم چې تاسو جلدی کوله به په هغې سره تاسو به پیغمبر ته بار بار وي چې هغه عذاب را باندې راوله نو دا هغه څه دي چې تاسو جلدی کوله په څه باندې په هغه عذاب باندې نو د دې وجې نه به ځان دپاره عذاب غواړئ نه به د کشرانو دپاره خپل خلک خیرې کوي حالانکه حدیثو کې چې دي ځناورو ته هم د خیرونه منه راغلی ده الله هم دې بچ کړي نو خیرې به نه کوو ښه بل هو بلکې دا چې دی ما هغه د استعجلتم چې تاسو جلدي کوله بی پای باندې ریحون سرسرون نو تیز باد دی فیا چې په دې کې عذاب علیم عذاب دردناک دی الله هم دې بچ کی نو حدیث شریف کې راځي چې کله به داسې درانه وریځ راله رسول الله صلی الله علیه وسلم به مونځ طرف ته متوجه شو عایشه رضی الله تعالی عنها والله عرض وکړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو خو چې زه وینم چې وریځ راشي نو تاسو چې دې رنگ بدل شي تاسو مانځه طرف ته متوجه شوي یا دا وریځه ده هم د دکې وریځې نه د هود علیه السلام په قوم باندې عذاب راغلی نو زه ویرېږم هسې نه چې زما په امت عذاب راشي الله دې موږ بچ کړي د حدیث مفهوم بیانو کوشش داسې پکار دی چې داسې راشي سنت طریقه دا د سنت طریقه چې انسان یو دوه رکعته نفل وکړي الله ته سوال وکړي چې خدایه پاکه د هر قسم عذاب نه مې بچ وساتي تدمرو تکسرو ماتوی کل شین دا باد با ماتوی کل شین هر یو سیز لرا به امر ربها په امر په حکم در رب سره فاصبحون وګرځیدل دي سه هلاک لا یرا چې نشری درې دوی الا مساکنهم مگر کندارات د دې کورونه بس کنده چې کس پکې نه نو کندارات شو کنه الله هم دې بچ کی فاصبحوا نو د دې وجې احتیاط کوي خپل ځانم دین ته رانږدې کوي خپل کشر خپل ملګري که ته دا وې ته دا په دې باندې غرور او تکبر کې چې زه به صرف دنیا پې ګټم یا به صرف د پیسو طرف ته نو چې الله رب العزت سره اختیار دې واګې راښکه نه به دې تی نه به دې بچي نه به دې کوري نه به دې لوري چې الله سره اختیار دی بیا به سره د هر څه تاواني ګرځي الله هم دې دا حالت نه بچ کی فاصبحوا وګرځېدل دي هلاک لا یرا چې نشري دي الا مساکن مگر کندرونه د دیو کذالک همدغه رنګ نجزي موږ څه ورکوو بدله ورکوو نجزي څه ورکوو عذاب ورکوو نعذب عذاب ورکوو القوم المجرمین قوم مجرم ته الله رب العزت فرمایي دکه شان دا څنګه چې دله سزا ورکړه دکه شان سزا او عذاب ورکوو قوم د مجرمانو ته الله دې موږ بچ کړي